په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته سهار مو په خیر ورځ م نیکمرغه څنګه یې تاسو په مزې کې ټپ ټاپ لیدونکو د په خیر پښتونخوا یو بل اپیسوډ انفارمیټیو اپیسوډ ډېر زبردست اپیسوډ دی چې په دې کې به تاسو ګورئ چې د پاکستان ځوانان چې کوم دي هغه څومره ټیلنټډ دي څومره محنت کوي سره د دې چې هغه ځان ته څومره فایده رسي قوم ته خپل چې کوم سیمې کې اوسېږي د هغې ته څومره زیاته فایده رسي دا وخت تاسو زما وارډروب ګورئ چې هغه بلیک کلر زما سیم ډېر زیات خوښ دی او که تاسو هم غواړئ نو تاسو دې په انسټاګرام باندې په دې ځایونو باندې چې دی دا برانډ چې تاسو فالو کولی شئ او واپس راځم د پروګرام طرف ته او ما تاسو دا خبره کوله چې نن انفارمیټیو په دې هکله چې ځوانان به ما سره په پروګرام کې راځي تاسو به ګورئ چې هغه د کومو پښتنو سیمو سره تعلق دی هغه راغلي رامخکې شوي دي نو که هغه د ډاکومنټري د لارې چې کوم دی هغې خپل د سیمې ښایست د وطن ښایست نړۍ ته ښیي او که بیا د خیر ښېګړې کارونه دي د هغې حوالې سره نو دا میلمانه به ما سره پروګرام کې د هغې نه علاوه چې دی نو ایز ا موډل ایز ا اکټر ایز ا موټیویشنل سپیکر چې کوم دی د کوټې د سیمې څخه ما سره یو میلمه په پروګرام کې شامل وي نو دا میلمانه به ما سره وي نو پروګرام سره اوسېږئ او زموږ چې کوم واتساپ نمبر د وخت تاسو ښکارېږي په دې تاسو موږ ته میسیجز کولی شئ او د نه علاوه چې کوم زموږ contact@hampashtoon.tv زموږ ایمیل اډرس دی په دې موږ ته ایمیل کولی شئ خو دا وخت زه غواړم چې تاسو یو ریکارډیشن دمه والئ زه یو کپ چای راوالم میلمانه تیار دي اوس به سټوډیو ته راځي زه به د هغې سره وار په وار چې دی نو پروګرام کوم خبرې کوم د هغې هلې ځلې د هغې کړنې به هم موږ ډسکس کوو خو دا غواړم چې یو ریکارډیشن دمه والي د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا یو وارې بیا ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو بل میلمه ناست دی د سوات څخه د هغې تعلق دی ډاکومنټریز هغې جوړوي او د هغې نه علاوه نور هم هغې ډېر اکټیویټیز دي نو راځئ چې د هغې سره مې لو شو ګورو چې هغې ډاکومنټریز جوړ کړي نو څه دپاره د فورس حوالې سره هغې څه کارونه کړي دي او نور د خیر ښېګړې څه کارونه کړي دي د سوات سره تعلق لري ما سره ناست دی سلمان خان ستړي مشئ جی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې سلمان تاسو ښه ښه یم جی تاسو د سوات د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی زه بیسیکلی جی کوکارۍ یو کلی دی منګورې نه داسې 7 کیلومیټرز ښه منګورې نه بار نو زما کوکارۍ نه تعلق دی نو سبق هم کوکارۍ کې ویلی سبق ما خپله باندې بیچلرز اف فارسټري کړی دی یونیورسټي اف سوات نه او ما خو خیر اوله کې چې ما کله اډمیشن کوم نو اټ وازنټ مای پیشن ټو سټډي فارسټري بٹ دین لیټر آن آئی ډیولپ پیشن نو څنګه لاړې چې بیا ستا پیشن هم نو اصل کې ما بیا یو هیو ټو یو نو میک یور وایس هرډ نو ما داسې وکړو چې ما لږ پریکټیکل سایډ باندې سکل اورینټډ سایډ ته زه لاړم ما وایلډ لایف فلم میکینګ سټارټ کو هغې سټډي دوران کې او ساتھ ساتھ ما خپل کم سکلز وو هغه ایز ا وایلډ لایف فلم میکر زمونږ اکثره نصیبو کې بیا خاص کر د پښتنو سره زمونږ خو وړکوالي کې مونږ دا نه دغه کېږي چې لکه مونږ زمونږ سکل څه کې زیات ښه دي هغه طرف ته لاړ شو نو دا تاسو څنګه ډیسایډ کړئ چې لایک زه پکار چې بیچلر دی کې وکم ځکه چې تاسو خپل سکل څنګه پته ولګېده چا څنګه هیلپ آوټ دا شروع نه مونږ ته ووایه اچھا نو سٹارٹنگ کې داسې وشو چې زما یو پارټنر و هی واز آلسو فلم میکر اینڈ پرسنلی زما ټیچر هم د څنګه لرنینګ مې کړی دی نو هغې سره به موږ یو ځای پروجیکټ سټارټ کو برډز باندې موږ سوات کې کار وکړو د هغې نه مخکې موږ په سنو لیپرډز کار کړی هونزا خنجراب ناردرن پاکستان لکه تاسو دا چې تاسو ډاکومنټ شروع کړي ول چې کله تاسو په خپل سټوډنټ وای خپل سټوډنټ وم چې هغه ټایم ما کړو نو بس سلولی یو ډیسکور چې ستا پیشن ستا کم سویټ سپاټس نو آیا دا چې ته ډاکومنټ جوړ نو دا چې هغه ستا استاد او هغه سره تللی بیا تام ویچره دا بکار زم دی کار کوم کنه دا هغې سره تللی وي یا نه مخکې نه تا ته پته و چې زه به د تاسو یو ټیم خپل جوړ کړم ویل ایکچولی
ما چې کله جوین کوو نو I didn't thought چې زه به وایلډ لایف فلم میکر یم. I was interested in the art of filmmaking itself. Okay. But then چې کله هغې سره لاړم then I studied animals and sidewise studying forestry as well. نو هغې نه بیا ماته مطلب خپل پیشن او رو هغه سرفیس کېدل شروع شو. نو بس بیا ما خپل فیلډ ایز ا نیچر آرټسټ آی کیری آن. سه تاسو ویل چې دا اوس موږ ګورو سکرین باندې دا اولنې تاسو ډاکومنټري دا کوم ځای کې ریکارډ کړی و د دې دا خو وو چې موږ سوات کې سکړی دي سدلته اسلام آباد کې موږ کوریج کړی دی او سپیشلی کم پیراډایز فلایکیچر پښتو کې ورته موږ پرتګاخي وایو. اټس مای فیوریټ برډ از ویل. او دا ډېر ښکلې مرغۍ ده او دا زما کلي کې وه. نو د دې مرغۍ خصوصیات راته د دې مرغۍ اصل کې اکچولي کله چې سپرینګ سټارټ شي که نه نو سپرینګ سټارټ کېدو سره کم میټینګ او کورټشپ ډسپلیز چې نو سټارټ شي نو برډز دے سټارټ ټو امپریس ایچ ادر لایک زمونږ انسانانو کې دا وي چې جنکۍ چې نو عموما دے اټریکټ مین لکه ځان ښکلی کوي میک اپ کوي. خو ان برډز دا بالکل الټه دی. لکه میل چې دی هغه ښکلی ښکاري هغه ځان سټرانګ شو کوي چې ټو اټریکټ فیمیل. نو پیراډایز فلایکیچر دا ډېر لوکوالي نه لکه مطلب زمونږ کلي کې به وه خو موږ ته دا نه وه پته چې داسې د دې دې کومه یوه ده دا بالکل دا سپین کلر دی لاس چې کوم سین تیر شو نو دا چې دی دا فیمیل ده او د دې سره بل د دې کوم وایټ میل چې دی هغه د دې پارټنر د دې کلر چینج دی لکه میل فیمیل دی. دا خارو ده که نه دا خو مینا ده چې هغه خارو ده مینا ده. نو په پیراډایز فلایکیچر کې بیا د مین ډیفرنشیټینګ کیریکټر از د کلر چې میل وایټ دی او فیمیل چې دا روفس اورنج کلر کې او بل دا چې د میل کم ټیل لینث چې اټس ویری لانګ لایک اټ هیز ویری ډیکوریټډ ټیل او ډېر اوږده وي یعنې شارټس کې به تاسو ته ښکاري هم دغلته. نو ډېر انټرسټینګ او لکه دا پروجیکټ خپله باندې چې موږ کله سټارټ کوو نو ماته نه وه پته چې اټس ګونه بي. نو دا ستا چویس چې دا دی ما خیال دی میل دی دا میل دی بالکل خپل چیکس فیټ کوي دې ټایم کې. بل دې انټرسټینګ پروجیکټ باره کې دی کې دا و چې موږ ته بیهیویر میلاو شو لایک په وایلډ لایف فلم میکینګ کې ګران کار دا دی چې یو ډونټ هیو control over your subject. I cannot ask this bird to, just smile or give me this pose or this. No, uncontrolled conditions خو luckily موږ ته یو behavior هم ملاو شو او behavior هم دا و چې like actually it involves very much research, very much homework behind what before going to the scene. No, research کې موږ actually study کړل چې د دیو یو behavior هغې ته دیو کې نیچرل ډایپرز جوړیږي دننه. د دې سټمک الله پاک داسې ډیولپ کړی دی چې مطلب د دیو چې کم چیکس دي چې کم خوراک خوري ارلی سټیجز کې هغو داسې یو ممبرین جوړیږي او د هغو نه نیچرلی هغه ډایپرز راځي او دا کم مور پلار چې دي برډز چې دي دیو هغه سینیټیشن نیسټ سینیټیشن ډېر خاص خیال ساتي. لکه زه به تاسو ته د ویډیو ډیټیل کې وښیم نو تاسو به وینئ موږ ډېر ډیټیل ډاکومنټري څونه ټایم ولګېد د دې جوړولو باندې تاسو او کوم علاقو کې دا ریکارډ کړ؟ دا برډز والا چې ټول کم پروجیکټس سوللی موږ په سوات کې کړي دي چونکې ما ته پته خاص علاقې دي کوم ځای کې چې دا برډز دي دا ډېر خاص علاقې اوس خو چونکې خلک مطلب زیاتر غرونو کې آبادیانې شروع کړي دا چلونه نو خو دا و سوات هم زما کم کلی چې دی دا چې دی دا دې ته کنګ فشر وایي او پښتو کې ورته موږ څوک ورته شینکونی وایي څوک ورته کری وایي څوک ورته کری وایي او دا چې دي نو دا هم ډېر ښکلي مرغۍ دي. دا هم سوات کې میلاوي؟ دا هم سوات کې دي. نو تاسو وایي چې لکه مخکې داسې و چې لکه آبادي کمه وه غرونو سایډ ته نو هغه او دا جالې چې دی پکې دي دا به دوی خپلې جوړې کړي که نه؟ دا د دې خپل سکیل نه اټس ا کپ شیپډ جالې جي او هغې کې دیو مطلب اټ ټیکس دیم ټو میک ان 10 days or 15 days they work out on this. یو تنکه راوړي دا یو تنکه راوړي
او هغې نه بس دیو د خپل کم او څو کسان په کار کوي دا نیسټ فیمیل او میل دواړه ډیوټیز شیر کوي خپل دی جاله او باندې زیاتره چې کم فیمیل نو هغه زیاتر انکیوبیشن او دې سایت ته ډېر دغه وي دام دي کنه دا هوا دا چې دي دا بایو ویورز دي دا دلته اسلام آباد کې دي او دی هم لکه د خپل نیسټ چې دی اټس ا ویری آرټسټک برډ که تاسو وګورئ نو دس از د فرست برډ چې هغه ناٹ تړي غوټه چې کوم ورکوي برډز ورکوي نو پرسنلی فور می لکه زما دپاره خو شوق یو سایډ ته خو لکه ډېر انټرسټینګ دی دیر از all a different world out there like ما دا سوچ نه و کړی چې په هغه غر کې مطلب یو داسې نیسټ دی او په هغه نیسټ کې داسې یو غټ ساینس روان دی like there is this spiritual aspect to it also نو الله پاک بڑای پکې هم تاسو ته ښکاري ایگزیکټلی دا وګوره کنه او زه صرف دې ته لګیم چې لکه دا خو یو پرنده ده کنه خو هغه چې خپل هغه جاله څنګه جوړه کړې ده او څنګه خپل بچی فیډ کوي کنه او د دې ښایست بیا تاسو ګورئ کنه او تاسو چې کوم د دې د ماشومانو د فیډ او د دې نوالې بیا واپس دا ټول څیزونه واقعي چې د الله تعالی قدرت کار کوي چې واقعي الله تعالی چې کوم دی هغه د ټول نه بیسټ کریټر دی کنه چې هغه څه کریټ کوي دا راته وایي چې په دې کې تقریبا کال لګېدل چې تاسو دا ډاکومنټري جوړه په دې کې almost a year 6 months چې مونږ ونو هغه مونږ شوټ وکړو then followed by 3 months edit and then the rest of the days some homework اوس دا راته وایي چې د دې ډاکومنټري چې کوم تاسو جوړه کړم پاکستان کې به دا وایم چې د انلکلی دلته کې داسې پلیټفارمز نشته چې هغه وایلډ لایف چې کوم دی هغه تاسو هغه پروموټ کوي یا هغې دپاره کار وکوي نو تاسو دا ډاکومنټري بیا چېرته ولېږله اصل کې پاکستان کې څنګه ستاسو خبره ټیک ته جي چې دلته زموږ سره پلیټفارمز نشته او ایون بی بی سی چې کوم ډاکومنټریز جوړوي او نیشنل جیوګرافکس هغه پاکستان ته ډیو ټو سکیورټي ایشوز اور اني ادر مطلب دا غوړه نشي ایکسپلور نشي کنه خو پاکستان کې کزه وایم نو اټ از د موست بایوډایورس کنټری لایک زمونږ سره لکه مطلب هر قسم زناور شته فرام سنو لیپرډز ټو ډولفینز او مغه تر اعظم تاسو نو لیپرډ باندې پروګرام کړی دی نو ما سره دا اوس کوی تاسو یو شارټ دی کنه نو دا تاسو چې ایکسپیرینس د دینو د تاسو خپل لګه ایکسپیرینس لګه دونه اوچت پسنګ ونی ته خته چې تاسو کیمرا لګی دا ایکسپیرینس لګم بالکل نو دا یو لیونتو وړي څنګه چې شوق زویم کنه د وایلډ لایف فلم میکینګ بیسیکلی دی 3 پرنسپلز The first is you have to be passionate about your job. Sta shauki, you will be a filmmaker, a good filmmaker. The second is persistency. The persistence په خپل کار کې زړه وته نه وایي ځکه it's a very tough job. You have to stay at extreme temperature. So duration د دې ډاکومنټري documentaries خو full length دا منګ اصل کې episodes جوړ کړی دي د هر برډ باندې جدا اپیسوډ دی which is about 4 to 5 minutes نو 4 to 5 minute باندې چې دینو تاسو کال لګیدل at least کنه او هغه د پر د موږ ګورو چې موږ د خدای څومره خسته ښکاري په سکرین ډیر نو دا ایزی دی چې موږ د 3 منټ کې خدای خبر دی د پر تاسو میاشتې کم دینو تاسو به دي زون ته تللی چلته کې به د خوراک هم سني د سکول هم سني and you have to stay there کنه چې دا اوس دا ټول پروسس ریکارډ کول دي کنه بالکل ها بیا دا غینه نو دوی چې کوم تاسو ډاکومنټري دا غي باره کې چې هغه مکم ذکر ریکارډ کا ما بیا زه وایلډ لایف فلم میکینګ نه پس چې کله ما برډز باندې کار وکړو نو هغې نه پس زه بیا مونږ کالاباغ سایډ کم پنجاب سایډ چې هغه ایکسپلوریشن مونږ سٹارټ کړو نو هلته چې کم گیم ریزروز دي او ډېر ښه لینډسکیپس دي سات سات مونږ ورسره په ټوریزم هم کار شروع کړو نو تقریبا 4 years after was مونږ یو خپل پلیټفارم هم رجسټر کو which works solely on nature, forest, wildlife conservation, remote tourism, water management and stuff. The gadi ilako ki the boom problem. Bilkul boom problem. They know that all matlab it's just passion speaking. تاسو ما سره پروګرام نه مخ خبره کوله چې تاسو د فورست د پاره چې کم کار کی کمپنی دا واحده کمپنی د پاکستان کې چې هغه انټرنیشنلی رجسټرډ دا او
څه د بهر نم کنټریز چې کوم دی هغه هم بالکل تاسو زما سره چې کوم کو-فاوندر دی Annalie Pearson, she is Swedish and she's also an environmental engineer. او هغه زما سره in partnership we registered this company ډېر ښه. and now we are working around in 7 countries on remote tourism and all these ښه. aspects that we have just discussed. ډیره ښه خبره ده. ته څه وایې چې په پاکستان کې څومره دا که دوی د پلیټفارم ورکړی شي او کار وکړی شي نو د سواد ته زه خپله تعلیم بلد یم چې څومره ښایسته دی که نه نو اوس هم چې دا تیر اوړي کې چونکې یو خو د کووډ د وجې نه دغه خلک فری وو یونیورسټیز سکولز بند وو نو خلک ډېر زیات خو هلته کې اوس هم د هوټلینګ د سټې د دې شي لږ دغه زما خیال دی چې اوس پورې لا کالم او دا زوینه داسې نه دي چې هلته ډېر زیات خلک راشي او هغې افورډ کړی شي هغه که نه نو که داسې څه وشي چې ټوریزم دپاره مثلا کار وکړی شي هغلته کې نو پوټنشل شته دی او خاص کل دا تاسو چې د ډاکومنټري د خبرو کړه کنه نو د دې لپاره ډاکومنټریز جوړول لپاره کمی علاقې دي څومره هغې کې پوټنشل دی څومره موږ هغې کې کار کولی شو بالکل دا او دنیا دپاره څونه انټرسټینګ ځکه چې کول خو دا دنیا دپاره دي که نه چې لکه نړۍ وګوري چې پاکستان کې څه څه دي بالکل بالکل نو زمونږ سره ولې نشته جی زمونږ سره endangered the most endangered species right now is snow leopards. زه تاسو ته ووایم نو سنو لیپرډ زموږ سره په الفاینز ناردرن کم پیکس دي په هغې کې دي بټ دے آر نیور ایکسپلورډ دیئر لایوز آر ناٹ او څومره ښایسته دي ما وکتل ډېر ښایسته دي بیا زموږ سره بل انډینجرډ کم براون بیر چې دی دیوسای پلینس کې په هغې باندې ښه باقاعده یو ډاکومنټري جوړېدی شي او یو اویرنس جوړ شي نو د خلکو دپاره چې دیو داسې یو پرسپشن بلډ کړي چې نیچر طرف ته راشي او تھرو سټوري ټیلنګ هغه راشي کنزرویشن سایټ ته او پاکستان ډېر ریسورسفل دی خو زیاده تر ما چې هم ایون دا ډاکومنټریز چاته هم ښولي نو they don't believe that it's in Pakistan. ماشاءالله دومره ښه جوړ شوی دی yes of course ځکه چې موږ خبر نه یو کنه ایکسپلور نه دي کنه زین او زونه ایکسپلور نه دي نو موږ ټول عمر انټرنیشنل زونه غتري د نور کنټریز کنه موږ ته خپل زینه د پد چل دي څه دي بالکل نو دغه دی نو دغه نه اخر به تاسو موږ 3 پرنسپلز خبره کوله نو دوه خو ما وی چې you have to be passionate you have to be persistent صبر persistency you have to follow your the third one is sabr passion patience come way no the third one is that چې پتا کې ډېر صبر وي ځکه you have to sit for days like زه په خپل مرغۍ وم چې کله ما دا پروجیکټس کول زه به د مرغۍ په روټین چلیدم زه به سهار لکه وختي به موږ لاړو before sunrise بیا به سنسیټ ټایم کې به موږ راتلو and our filmmaking hours were just 2 or 3 hours in the whole day نو مثلا مې مخکې دی که نه که تاسو د ډاکومنټریز داسې چې څنګه سلمان جوړ کړي دي دې دپاره صبر ډېر زیات ضروري دی او اراده ستاسو ډېره کلکه پکار ده او بیا سټیک شي هغې باندې چې تاسو یو اراده وکړئ بیا به دا نه چې یو سورج تیر کې وشي دا خو ډېر ګران کار دی منځ کې پرېږدی که نه دا یو پوینټ دی که نه اور کله چې تاسو کې دا ځان کې زور ګورئ نو بیا داسې کار وکړئ چې لایک اوس دوی کړي دي ډاکومنټري نو هغه چې موږ ګورو او د هغې دپاره لګیا دي د سواد ښایست موږ دا ویل چې مینی سویزرلینډ دی که نه خو دا موږ وایو خو زموږ چې څونه خلک دا وخت ګوري موږ هره سیمه چې دا هغه خپل یو ښایست لري خپل یو سپیشلیټي لري که نه که څنګه د سلمان غوندې ځوانان چې هغوی د خپلې کلي د خپلې سیمې ښایست وګورو تاسو که ولټوئ نو ضرور هلته هم داسې سي چې هغه تاسو نړۍ ته ښودلی شئ ښه نو دا انټرنیشنلي بیا تاسو څه ښه رسپانس راغی دی نه د دې نه رسپانس ښه دی او موږ مطلب ارګنایزیشنز دي چې هغو سره موږ نه اوس په پارټنرشپ کار کوو ګریټ او اوس even Ministry of Climate Change and Forest Department سره زمونږ اوس هم میټینګز روان دي نو ان فیوچر موږ هم داسې یو سیریز سوچ کړی دی چې آل اوور پاکستان دا موږ ایکسپلور کړو او مقصد هم دغه دی چې خلکو ته پته ولګي چې هاو بیوټیفل آر کنټري از بالکل او بل دا ده چې کم ریسورسز او کم ایجوکیشن د وایلډ لایف فلم میکینګ او د دې لپاره پکار دی او which in turn will create a lot of job opportunities for the youth to come
او په کار د چې لوکل د کې دینو لوکل خلکو ته فائدہ بالکل. نو ورسي په پاکستان کې آی تھنک واک اباؤٹ فلمز وچ آی نو هغه په وایلډ لایف فلم میکینګ کار کوي. نور داسې انډیپندنٹ کمپنیز دي. زما خپل چې کم پارټنر دی دا خپل یو سیټ اپ دی هم په وایلډ لایف فلم میکینګ کار کوي. خدا د چې لکه ګورنمنت ته سایډ نه او سپورټ ضروری دی دا غي توجه ډیره زیاته ضروری ده په کار د بالکل پلیټ فارمز په کار دي. بالکل ثانک یو سو مچ سلمان تاسو را لې تاسو کار واقعي ډیر زیات زبردست دی او ګران کار دی تاسو کړی دی. ثانک یو سو مچ او تاسو لپاره نورې کامیابیانې غواړم لایف کې کامیاب اوسئ ځکه چې تاسو کامیاب وئ نو تاسو کار به زموږ د سیمو ښایست چې دی نړۍ ته ښیي. بالکل جی تاسو ډیر مهرباني تاسو پلیټفارم باندې. ثانک یو. نو لیدونکو اوس ورکو شاندمال واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا. ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږ په پروګرام کې اوس چې ما سره کوم میلمه دلته ناست دی هغې په یو سر باندې ډېر کارونه کوي. ایز ا ماډل هغې ماډلینګ کړی دی، ایز ان اکټر هغې اکټینګ کړی دی فلمونو کې، او د هغې نه علاوه چې کوم موږ او تاسو ډېر زیات ضرورت دی هغې موټیویشن د یو موټیویشنل سپیکر په حیثیت باندې هغې کار کوي. ما سره ناست دی د کویټې څخه تعلق ساتي زیدان خان. ستړي مشئ. ستړي مشئ میم. تاسو څنګه یاست؟ تاسو خاص دی صحتونه ښه دي په خیر؟ شکر دی الحمدلله. اوکې نو زیدان دا راته وایئ چې د کوټې له کوم جي سره ستاسو تعلق کوم علاقې سره تاسو تعلق دی؟ زه بیسیکلی د لورلای زه تعلق لرم. اوکې د کویټه تقریبا یو 2-3 غنټې لاره ده. ما ته معلوم دی وزانه درته وایم چې زما د لورلای سره څه تعلق دی ځکه دا نه چې د ماما زوی راوخیزه. اچھا نو بالکل زه د لورلای یم او هغه بعد بیا ما خپل سبق چې هغه کویټه کې سٹارټ کړو او کویټه نه ما ماسترز ډېر لرې د لورلای زه کوچنۍ وم زه ډېره تللې وم نو هغې نه پس خو بیا سکولینګ بس زه میټریک بعد راوتلی یم لورلای. نو مور سره به تللو بیا چې کله سکولونه شروع سو مکتبونه شروع سو بیا پېښور نه کوټې تلل ډېر غټه خبره وه. کله کله به چوټیانو کې مو تلل نو هغه د نو لورلای کوټې سره لرې ده مس به تلل مو سترګې به سپینې سو لورلای به کله رارسېږي. اچھا بالکل. نو بیا میټریک تاسو کوټې ته رالئ؟ بالکل بیا زه کوټې له رالم. کوټې کې ما ماسټرز وکړو. سو آیو ډن لایک MBA او MBA بعد بیا ما master in international relations. Wow, IR. IR. So that's my favorite. زما ډېر favorite و IR. MBA خو بس یا الله پاس کر هغه والا سینو. نو هغه بعد بیا زه اسلام آباد رالم او ما ډفرنٹ ارګنایزیشن سره کارونه سٹارټ کړو. اچھا اوس دې خبرې ته راځم چې IR زیاتره خلک د دا وایي چې زه ډیپلوماټ جوړ سم یا سیاسي هغې خواته راځي او تاسو د ماډلینګ خواته رالئ. بالکل صحیح ده. نو دا راته وایئ چې دا څنګه IR نه ماډلینګ خواته څنګه راته ګوسو تاسو؟ زما چې اول ماډلینګ تم سوري راتله ګوسو که اول اکټینګ ته اوسئ؟ زما ډېر شوق زه مطلب اکټینګ وکم او I was into singing او ماډلینګ دا شانو کې بټ زما فیملی they were like نه دا خو نو بس میراث به جوړ شي نو دا بس یو دا بس نو ځکه دا سر چې تاسو MBA وکاس او بس MBA بعد سیم سټوري کنه بس هغه بعد I was like چې اوس به زه لږ خپلم پرسیو کوم ایجوکیشن کم زما خپل خوښه ده سو ما هغه بعد IR وکړو انټرنیشنل ریلیشنز او هغه بعد چې زه اسلام آباد له رالم اسلام آباد کې ما ډفرنٹ ارګنایزیشنانو هغو سره ما کار سټارټ کړو ډفرنٹ NGOs ول هغه بعد یوث ارګنایزیشنز ول هغو سره ما کار سټارټ کړو هغه بعد زه بیا ټریننګ فیلډ ته رالم او دغه منځ کې زما ډېر شوق و د اکټینګ نو په اسلام آباد کې ما یو څو ماډلینګ شوز وکړلې یو زمونږ ډېر فیملی خبر و دی نه فیملی بعد کې خبره شوله څه کله ماډلینګ شوز وسره یس سیما هغه بعد خلکو تعریفونه معرفونه ورته وکړو چې they are like he's doing good دا ډېر ښه کار کوي او داسې او داسې دوم ویل چلو بس ټیک دی چلو دا کار هم وکړي خیر دی صحیح. تاسو ویل چې IR چې دی وویل تاسو ویل چې ډېر ستاسو مینه وه هغې سبجیکټ سره بیا هغې کې مخکې ویلا نړۍ ایز مخکې مولو نو زما اصل کې ډېر زیات شوق د اکټینګ و چې پوره نه شو نو I was like چې سبق خو به خامخا وایم زما فیملی والا خوښ یو سبجیکټ باله یو
ډیګري به خامخاله نو ځکه بیا زه عیار خواله رالم سو آی واز مور انټرسټډ انټو ان جی اوز والا کار او داسې نو هغه بعد بیا ما دا ټریننګ سٹارټ کړو موټیویشنل سپیکینګ می سٹارټ کړو اوکې نو اوس د خبر تر اعظم چې تاسو ماډلینګ هم سٹارټ کړی دا غي سره بیا اکټینګ تاسو شروع کړلی او ماډلینګ هم اسلام آباد کې شروع کړي نو ماډلینګ خو د ریمپ باندې موږ تاسو پکچرز دي هغه ګورو نو دی خو خپل واک دغه نه دی خاص تاسو بیا ټریننګ واخیستي کې څنګه زه سی په کوټه کې ولې ما دوه درې داسې لوکلز ډرامو کې کار وکړو اچھا او د کوټه اکټرانس وو غدارنګ ډرامې ولې چې ما بیا خپل هم نه دي کتلې نو آی واز لایک اوکې خو هغه شو کو هغه وخت یو زیو بل خبر ده د پښتنو ک هغه په کوټه کې دي ک په پېښور کې دي پلیټفارم ډیر کم دی یعنی هغه یو چینل لی بی ټی وی صحیح د لوکل څخه هغه باندې پېښور کې هندکو پښتو ډراما کیږي یو سات هغه سلاټ یو غوسره هم دغه زه فکر کوم چې براوري او دا بلوچي او پښتو د پاره یو سات سلاټ به هغه کې بالکل نو دا باید زه خو دا باندې مزید هم کار شوی دوی سیم هغه سټف دی هغه چینل دی هغه خلک دی مطلب هغه نیم خبر چې دا فونډز چرته زی کار چرته کیږي یو وخت ټیم چې یو وخت به دوه ډراما چې به ولګیدله د پاکستان روډونو به خالی شول دا خلک به په روډو باندې ټول به کورون ناس ول ډراما اوس ویر از کوټا سنټر بلوچي کلچر باندې ډراما جوړ سه شانتل مازما دا غینوم یاد ده شانتل ډیر زبردست ډراما او د کوټا ته اکټرز راوخه کنه وو نو ډاوټ اکټرز دي نو ډاوټس دي امیزینګ ایوب خوسو صاحب دی له اوسه پوری لکه کنه امید شیخ وګوري امان الله ناصر صاحب وزا امید شیخ صاحب له اوسه وګوري لګه د دغه فلم سری دا کنه مور سو 021 سو کندار بریک شو دا نور دا شو ډیر مطلب یو انټرنیشنل غټ لیجنډ دی یو پاکستان ایگزیکټلی ما وغي په خدا کے لیے فلم کې یو ځای کار کړو اچھا بالکل خدا کې هم دی بالکل او یس نو مش 2008 کې خدا کے لیے فلم کې هغه ما خاون رول کړو نو هغه سره ما کار کړی ایوب خوسو صاحب سره ما خیال ما یو دوه پروجیکټس کړی دي سی هغه سره کړم امان الله صاحب د نمک کې زیو تاسو یو ډراما ما ډیره خو خوله تاسو ما خل عمران ترین سره یو ډراما کړو ډیره مشهور بیوغړو لاسونه لکوټی می کړي والا یس دا ډراما ډیره خولي ډراما او د ډایریکټر عباس کاکړ صاحب یو زموږ ډیر ښه دوست دی عباس اصل کې د موږ یو ډیره زبردست یو ډراما ولا ډیر شو د موږ د کوټي یو ټیم زه ګروپ د دوستانو زه امان الله صاحب اسلدین او عباس کاکړ فاروق منګل نو موږ یو د دوستانو زموږ یو ګروپ دی نو هغه موږ ټول د کوټي ایو سی موږ په کراچۍ کې موږ کنیکټ دو بیا غنو تاسو ډیر شې نمونه واغسته واقعا سي د کوټي ډیر ټالنټډ خلک بالکل په وخت سره ډیر شي ډرامې التسوي دي او اوس درته وایي چې ماډلینګ نه اکټینګ ته څنګه ولاړې کوم پروجیکټس دی ولا څنګه ما سی په کوټي کې دوه درې ډرامې وکړلې دا باز دلته رالم دلته یو هو رایل صاحب هغه سره ما یو ډراما وکړه دا پرانا ګیسټ هاوس ډراما کتاب هغه یو ډراما کړو ویلکم ټو پاکستان ما هغه وکړله او دغه مخکې راتلن په کوټي کې ما یو مووي وکړله د هاشم ندیم عبدالله وو شاشا نو مې ردل نو نن سبا په نیټ فلکس باندې هم دی او تقریبا یو 9 انټرنیشنل فیسټیوالز کې وچلېدو ګریټ ډیر زبردست مووي ولا خود دلته یو لیک بینچ ولا دوه درې کال هغه بعد بیا بیرته رااله سینما ته شام او زمام نیټ فلکس باندې دی ساون مووي د زمورته زمام ساون او یس دیٹس کراچي والا یا د کراچي والا خدا په دغه ماخله ټرو سټوري باندې بیس د بلوچستان دی زیو بلوچی شزم پکې کنه اچھا مووی ما کتلې نه لیکن ما آڈینس کمنٹس روئل چې د مطلب اٹس امیزنگ اور یہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں بنی ہے اور اس پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے اور یس آگے کی ډیر کراچی ډیر ایکټرز والا اور هغه مش سکردو ګلګت کې شوټ کړي والا مشکاره کړي بلوچستان غونډه خو بیسیکلی دا د یو بلوچي هغه سټوري دا او دا ټرو سټوري والا اچھا دا ټرو سټوري او پلیز دا وګورئ زه تاسو فلم وګورم عبد الله زبدا ساون لازمی ګورم ساون عبد الله اټس ان مای هټ لیست ناو اوکے صحیح ده خامو خوي ګورم صحیح ده شا نو بیا تاسو او بالکل نو هغه بعد واز لایک یار مطلب نور کار وکم نو بس دلته یو دوه درې داسي ډیفرنٹ چینل ول لوکل هغه لپاره ما شارټ موویز وکړلې یوټیوب لپاره ما ویډیو سانګز وکړلې پاک کې ما اکټینګ وکاو
او دغه سره نو زه له یوت سره ډېر ریفلیکټډ ولم. اوس دې خبر تر اعظم سي ماډلینګ سي دی هغه کې تاسو د ایکسپریشنز تاسو عبد الله آلته دی هغه پکچرز پوسټر هم مشو کتلی او بالکل درته سي کنه اکټینګ سي دی هغه بیا جدا دي ته ډایلاګ زیاده سا ایکسپریشنز سا باډي لینګویج نو بیا څومره درته سخت او څومره آسان اکټینګ بالکل ایزی مالا خو ما آی واز لایک ما سره ډېر ایزی به وي اکټینګ شا نو هغه چې ما مطلب خیر هغه لوکل چینل خو دومره ایزی دومره کیسه نه ولا چې ما چې عبد الله مووی وکړله او هغه بعد ما دلته 2-3 ویډیو سونګز وکړلې یوټیوب ته پاره I was like یار دا ډېر ګران کار دی امله 9 to 5 job is good for it ما یو پښتو ډراما وکړله زه پښتون یم عظیم سجاد صاحب سره صحیح نو اخو نو بل سړی زکارم باسي نو هغه به یو سین شل واره پیرا کول جب تک وہ خپل ډیر شو اکټر دی نه تر څو هغه ته هغه شی ډیلیور نه کیسه چې هغه غواړي نه نو مجھے مزه نہیں دوبارہ کرو سر میں صبح سے آیا ہوں لسار را سره لګیا یم نه دوباره وکړه سو واز لایک او دا خو ډیر مشکل کار دی لیکن دا د سیسته څومره زیات پریکټیس کوي د فلم ایکسپیرینس راته عبد الله سبب عبد الله ډیر دا هاشم ندیم خو از لایک مای ګورو زما ګورو دی هاشم ندیم صاحب ما ډیر ښه ټایم د سره کړی په کوټ زور زم خامخا د سره ملاويږم او دا از ون اف د فاینست رائټرز دی په پاکستان کې نن سبا د ډرامې ډیر ښه روانې دي نو هغه مال داس د فلم ول چې یار دا رنګه فلم دی او هغه دی لیکن دا یو پلس پوینټ ما کاته چې په دوی سینما کې فلم کتن کې یو غټ پردې باندې او ټي وي باندې کتن باندې ډیر فرق دی صحیح ده په سینما کې چې ګوري هغه ته ریل ایکسپریشن ایچ اینڈ ایوریثینګ شنیک نشان ساوند ایچ اینڈ ایوریثینګ مو تاسو خپل کار کړی د اندازه بدر کوي دا شه نو هغه واقعي ډیر ګران کار دی نو د ما په عبد الله فلم کې هاشم ندیم صاحب د ډیر ستړي کړلم حالانکه ما باډلی یو 20-25 منټ کارو لیکن د تقریبا یو 9-10 شپې زرا غیر کړي ولما او زما خیر شو کو ځواني او لایک نه خام وخابه کو او موږ په د مریاباد کې شوټ کړو په د غرو وخیزا بیا را کوشا بیا انوړک خواته لاړو پاک زما یو فورنر رول دوی څنګه پاکستان له انټر سو بیا دلته دوی سو وکړو او ساغو په دا باره کې so it was good on ډیر خو ډیر زبردست و نو بیا اخر کې یو ټایم دا سیرالي د ماډلینګ نو روسو اکټینګ نو روسو تاسو فیملی ویلیو کې یار ته اوس زیدان اٹس اوکے نو پرابلم مش پرابلم نه سکته کار کوي او کور والو دا فلم وکړي کور والو هم کتلې دي او کورم پرو دی فلم او زما ویډیوز سونګز هم دي امي خود روس پر شکنزل راته کوي خو بهرحال اټس فاین ناو زما کزنه مزدا ریسنټلی یو غانا ریلیز شوله زما خیر اول ور دا سټپ اخستن سیده نجيبه دا ډیر ګرانی په فیملی کې هغه او زما کوښنه وراره دی هغه از انټو ماډلینګ اکټینګ او مطلب تاسو خوانه تاسو لږ خلاص کړی آسان نه هغه فرست سټپ ما واخستو زما اکازو دی عامر خان هغه ان سیل لاړې فلم میکینګ وکاو اوس دی روان د نیویارک ته تقریبا 1 year د سکولرشپ سوی دی واو د اوس یو اس پی آر پروګرام کو هغه وګټلو شارټ فلمز ډیر نو اوس زبرداوی د مش پښتانه ټول ډیر ټالنټډ دي صرف یو پلیټفارم ورته پکار دی او مخکې مش ډیر نمونه واخیستله سه دا خلک دي چې دوی راووتل لا کوټیسا او دی په نېشنل لیول باندې ځان ته یو ځای جوړ کړ په دا کې شک نشته بالکل ځکه چې موږ یو خبر زکم یو د موږ زبر ډیر زر زکو بالکل موږ پښتانه چې لاړول نه نو موږ زبر زر پیکو نور خلک دوه نظر نسی پیکولای بالکل او بل بیا زمون لوک سم چینج دی و هغه سیده کنه هغه مشت یو پلس پوینټ دی شا نو اوس رازم د خبر ته سي تا ویلې سي یاره بیا زه موټیویشنل سپیکر ولې سره ضرورت څنګه درته را پیښ څنګه دی په دې باندې کار وکړو ولې دا ضرورت پیښ ته د ځکه تا ویلې ځینی ارګنایزیشن سره تاسو د یوت د پاره د سيزونو د پاره هم کار وکړي کنه بیا ماډلینګ هم دی بیا اکټینګ دی نو ایموشنل سپیکر چې کوم دی دا نجيبه یو پروګرام زمون کې د ینګ لیډرشپ کانفرنس په کراچي کې بیک 2010 کې ایموشنل وې سوري موټیویشنل اوکے موټیویشنل نو په 2010 کې مې پروګرام کې شرکت وکاو په دا کې ډیفرنٹ سپیکرز راغلي ول نه نو دوه سټیج سره له اوکې کړه یو جاو د بټولو ولاړ شو اب یې کړ دو هغه بدا وکړو هغه موټیویشن او دا سو واز لایک یار دا ډیر زبردست کار دی دا کار به زکوم نو هغه بعد بیا ما باقاعده کورسز وکړل او ډیفرنٹ سپیکرز دی هغه سره ما کار وکړو ډیفرنٹ ادارې سکول اف لیډرشپ ډیر غټ ادارې سره ما کار وکړلو عمر جلیاوالا کامران نزوی شیرین نقوی ون اف ټاپ
ټرینرز دی پاکستان کې هغه سره ما درې څلور کاله کار وکاو هغه بعد بیا زه ټریننګ سره رالم نو موټیویشن ضرورت په دا شي ولې چې لایک 60% یوث زمونږ چې د پاکستان یوث دی او دا ملک دا دی دوی رایټ چې هغه په سم ډایرکشن نه وي زه خپل کار ته نجیبه داسې وایم چې اټس لایک ا ماډرن تبلیغ اگر کمال وجه څوک په شل لارې لاړ شي ماته لپاره ډېره غټه خبره ده د چا ژوند جوړ سي یو انسان د ژوند نه زړه موړ دی نو موټیویټ هغه ته موټیویټ کړي اوس د کووډ د وجې نه آل اوور د ورلد چې وسول هو بالکل پینډیمک کې نو دا خلک ډي موټیویټډ دي اولم چونکه پاکستان کې د ځوانانو لپاره پلیټ فارم د کارکونو د اسیم خلک ډي ډیپریس یا زبر ډیګري واخلم بیا به شي کوم بالکل صحیح د جابز حواله سره اکونومیکلی خلک دومره سترونګ نه دي دلته کې نو بیا چې دا کووډ راغو لاک ډاون چې زونو ډیر خلک په کورونو کې آنلاین کلاسز او دا شان وسوله صحیح ده نو هغه خلک ډیر ډي موټیویټډ دي ګرونه ته د موټیویشن ډیر ضرورت دی شنه به تاسو سٹارټ هم کې او نو بل بیا دا شی مام کتلې چې مطلب په هغه کې لانګویج راځي دوه شیان په انګلیش کې ورته ایجوکیشن په اردو کې ته تعلیم او تربیت او مونږ لیک کو په تربیت کې تعلیم خوشته خو تربیت نشته गाड़ी شته لیکن गाड़ी چلون طریقه مې نه ده زده چې په روډ به څنګه چلوم ټیک سو سبق مې ویلې دی لیکن په دا نه هم خبر سي لوی کسر به څنګه خبري کوم کوشنی سره به څنګه زنانه سره به څنګه خبره کوم هغه سوي هغه بیسیک ټریننګز موږ د ماستر سټوډنټس ته دا ورشو چې پریزنټیشن چشته وای کانفیډنس چشته وای نه کې دا سکول شان دي ته چې بار یو کې یو اس وزټ کا په دغه کې دا ایز ا چاپټر ایز ا ډیګریز په دا کې کېږي سي کانفیډنس چشته وای هغه څه وای نو زمونږ بیا په دا شي کې بیا ایز ا ایشین او پیشین کې مونږ پاکستانی سیو نجيبه مو ډیر ایموشنل کوم یو ټیک سو مو ډیر زیات ایموشن بیا په پښتون ٹھیک سو ډیر بیا یو فل ایکسټریمسٹ ټرمز ته ورته وایي شي ټیک سو کرنا ہے تو کریں گے نہیں کریں گے تو بالکل نہیں کریں گے نو په دا باندې پاک باندې کار کوون هغه رنګ خلکو سرکار کوون زه همیشه نیو خلکو سره ملاویږم ما ته نیو ایکسپیرینسز را ملاویږي ما له وجه چې لایف چینج سي ما ته لپاره دا ډېره غټه خبره وي رایټ سو دیټس وای زه وایم چې یار دا کار ما ته لپاره ډېر ښه دی او زه په دا شي کې مطلب مخته ځم صحیح نو دغه ایز ا موټیویشنل سپیکر ظاهر خبره ده چې ډېر څنګه تاسو چې دا ډېر لوی کار دی چې د نور خلکو ژوند ته راوژغوري یا هغه موټیویټ کې ژوند خواته نو خپل فیملی کې خپل دوستان هم درته کله کله راځي سیاره زما ډېر دوستان دي چې مطلب سیاره زه دا کار کول غواړم ولا دا مسلې دي نو په هغه باندې باقاعده دوی سره سیشنان کوم فور دیم زه خیر دا رنګ هم ګر کې مرغی دال برابر چې مطلب دا وګوره دا به مونږ لراشي لیکن وین چې زه دله دا فیصله وروشم چې دا کار دا رنګ وکړه او داسې وکړه او چې دا کار وکړي او بیا کامیاب از لایک او مطلب دا یو خبره نو بالکل زما مطلب دا کوچني ورارګان چې دا فیملی ممبرز دي هغو له زه مطلب ګایډنس او په دغه کې خپل مالی کې ډېر خلک دا زموږ مالی والا آس پاس والا خلک ما په فیسبوک کانټیکټ کوي دوی ما سره خپل مسلې شیر کوي ټیک سو ایون فیمیلز ما سره ډېرې مسلې شیر کوي دغه حوالې سره کار ورسره کوم تاسو ویلې چې زه به داسې موټیویشنل سپیکر به داسې وایم چې لکه یو ماډرن تبلیغ یس تاسو هغې سره مشابهت درته ورکوي ښه نو دا راته وایي چې یو موټیویشنل سپیکر چې نشه پوهي په خپل کار باندې هغه څومره د انسان په ژوند کې څومره په سوسایټي کې بدلون راوستلی سي ګوره اصل کې ما ته سټارټ کې یو خبره وکړه نجیبه ما ویل چې تعلیم او تربیت ٹھیک سو په سکولز کې چې ته ورسې ته ورته وایې یار آپ نے تا خو دله د سبق طریقه ور وښوله لیکن دا دې نه دي ورته ویلي چې نوکري کې به څنګه کار کوې ټیک سو کم هلک چې راسي هغه ته دا ټریننګ نه دی ملاو شوی ما در مخ څلور کسان ناسو زه به څنګه خبره کوم زه به کیمره څنګه فیس کوم زه به چا سره 1 to 1 څنګه خبره کوم نو موږ په دا شي کې ډېر زیات لیکو نجیبه موږ خالي بس کورسز رټه سبقونه وای هغه هلک چې میټریک وکړي یا بعد اف ایس سی یا بعد ماسټرز مطلب یو 16 کالو د سبق ویلو چې دا انټرویو لراسي 15 کسان مخ ته ورته ناسي زه لکه دا زه چېرته رالم دا څنګه ریسپونس نو دغه کې د ټریننګ ډېر زیات هغه دی رول ادا کیږي نه په دا کې نو ځکه موږ په پاکستان کې په دا شي باندې بیخي ډېر کم مطلب زه تقریبا ما په ټوله پاکستان کې ټریننګ ضرور کړی نجیبه د ټولو غټه مسله چې پریزنټیشن
خبرې نشم کولای کیمرا نشم فیش کولای له دوست سره خبرې کولای سم باندې نسم کولای باندې خبرې نسم کولای او نو دا سبب دا خلک دا سټوډنټ زی سبا غټ کمپنیانو سره کار کوي نو څنګه به کیسه خبر څنګه اباس ورته ورشه فلانا کمپنی نه ز پریزنټیشن ورکه هغه پریزنټیشن لور سل کسان ورته ناسي and he's like oh man داغه مسله ده نو ځکه زایم چې په داسې باندې باید کارم وسی او په دا باندې هغه وسی تاسو دا ویل چې دا خبرې دي چې موټیویشنل سپیکر سي هغه هیلپ اوټ کوي خلک په دې لارو کې اوکې صحیح دا رنګ لارو کې بالکل اوس دا راته چې خالی پښتو دی په کوټه کې زره ک بلوچي دیم زره ک براوري دیم زره براوري نش فارسی اونته ده نه یس فارسی مالک مطلب دومره زیاده شر خلاص کما نه زګه سیدا براوري د په دې سیدا موټیر رائټر دی ظفر معراج سے اچھا د کوټی ساده نه ظفر معراج اوکے نه هغه سیریل کې ما کار کړو نو کله چې ما غو سره خبر کړو نو هغه ما سره غلطی جمنا نو هغه سکله فارسی ما سره ماته تاسو څنګه فارسی وایست نو ویلې چې دا لیش براوډي سره الفاظ ملاوي ژایره نو ما ځکه ما دا خو ډیر سو کال زړه خبره د ما ستانه پښتنه کوم زبر د لیش ده ولې چې زه په ازاره مالک اوسېدلم سو when I was kid نه اوکې نو هغه سپاس ټول ازاره ګانو نو مطلب دومره مزداد چاله لار سر خلاصوي شم یو شعر اخستای سم خبره کوم بلوچي زیرو او بل سرایکی ما डी जी खान की तकरीबन یو نیم کال تیر کړل بس आई लव سرایکی سانگز سرایکی غانې سرایکی ژبه غدوی طریقہ او براوړي دي نه د براوړي نو یا براوي سره ما استعمال دومره نه دي شوی او زه سیدل تر عالم له ما ز خپل پښتو مې رسو کوټي والا ولې زما فرند سیده هغه ټولو خبره وزیرستان والا دي نو هغه کوټه هغه پیور ناصری الورلای والا نو چې زه کور لور سم هغه په ما خاندې ز په دوی خان ما دومره وخت تیر کړي لاغي چې کلری اوس خپل پښتو دومره رانیولې ده ډیرو خلکو نه زه ډیره مشکل ما سره تاسو د اکسنټ پښتو وایم نو کله کله یوسف زی پښتو ورس پکې راسي صحیح ده نو اوس وخت دا خبر کړو نو ته مې وری یوسف زی پښتو ورس ورالي پکې نه نو ما ول بده سید زی وازی نه ټول موږ سلچيري وسیږي له اوغو سره غزه بيخي سره واو نو زما څه فرندز دی هغه زه پېښور له ټریننګ لخوا مخازمه نن سبا کوم ادارې سره زکار کوم پاک میاس کې 2 ورځې پېښور له خلکو ته ډیر خون ورکی د کوټي زبا او نو دوی ماته تا غوای نو مال هرته ریسپانس کی مال وای نه پېژه مال تاثر نه خلاصيږي او لمازي خیر از میکس نه اته سکوټ ته لاړ شم ته زه بیا ز په خوري وایم دوی په ما خاندي چې مطلب دا لو ګورم دا غو بیا خاندي په خور نه راغلی دی په زمړه او سپخور والا په مړه باندې سر نه خلاصي او شا اوس دا توي سي د کوټي د فود اولې سره موږ خو بلوچي سجي پیژنو او سم د لږ مش فود باره کې توي فود د خوش دي کوټه په دا معاملې کې ډېر ریچ ده ډېر زیات ریچ ده او کوټي کې مطلب سی وګوره اورال اٹھنا بیٹھنا از فود ټیک سو دا خلک ډېر زیات شوقین دا سپیشلی د غوښې ټیک سو پاګه کې بیا لاندې ډېر فیوریټ ده خلکو مطلب اوس یخ را روان دی and they are دوی تیاری سٹارټ کړي وي دا یخ راولي وو دا یخ راځي نه اوس په کوټه کې بس دا موسم دی نه نو هغه بعد بیا روش ډیر زبردست دی د موږ تاسو خبرې کو اکټرس خدای دی وبخشي عابد صاحب عابد علي صاحب کنه لیجنډري ماشاءالله بالکل هغه د خدای بخشي اوغه یو ډرامي شوټ د پاره تللی موږ کوټه ته زیارت کولو نو مې سیریل شوټ کولو نو هغه زما د والد صاحب کریکټر مو هغه ډراما غي کوله ما خل اس پی ار پروجیکټ هغه نو هغه کې اورز شوټ نو غیر بتاو سي زه ټول کرو ته بز روش پخوم او چې یو روش هغه جوړ کړي خپل مطلب تیار کړ خپل پوخ کې ډیر زبردست اوبه خپل هم د کوټه د روش نه کولې دی بالکل دا مست د خدای درته وایم نه سي ډیر ټالنټډ خلک دي هغه کپ از ان رائټر مو شو ګورو امان الله سه وګوري بیا ظفر معراج نو ما د توخت یو هاشم ندیم سه او هغه ورسره حمید شیخ نو ما غسو داسې نور ګنټ او بالکل موږ د انډستری لیجنډز دي او نو دا موږ د خوراک خبره کوله یو خو خوراک نماز چې موږ هغه د سیمې نیوز چپلی کباب سی نو واخلو پېښور دی صحیح ده او بریانی سی واخلو نو وایسه کراچي ده وو بیا نو هغه ورځ مې نه سنمه چې اسلام آباد و سیور فود نو
یو چا ویل نه داسې مو وایي مینه سیور فوډ دی نو ډش دي یو چایخانه دی او سیور فوډ دی او سار ناشته ته وکړه غرمه مړې ده تو خو اسلام آباد فینیش مطلب ختم شو او هغه سیدی د کوټي سیدی روش دی او دا خوراکونه دا شندي کلچر هم ډیر مزیدار دی نه د بلوچي او پښتو کلچر سیدی ته دا د پاکستان اورال چې وګورئ نجیبا دا سمثینګ ډیر زبردست دی په دا ملک باندې چې 35 کیلومتر بعد لینګویج چینجیږي سی لینګویج چینجیږي هغه خوراک چینجیږي ٹھیک سو نو د ار علاقې د بلوچستان خپل د سجی هغه کډی کباب دا ډیر خلک مطلب مازه اسلام آباد خلک یار تدا لمال راو کډی کباب پی یاغي ورسره ګرم ګرم سپټی دوی تیار کړي او دغه علاوه ست بیا اولاد سي مطلب کرته ډوډۍ بالکل سپټای نو مزه دومره زیات دا شان خدل نه راځي چې بس خبرې کوو بالکل او دا روش د کلاسیفلار روسو د کوچلاغ دا ډیر مطلب نو ماډل خو ډیر خوراک نه کوي څنګه چې تللی کوي زه ډیر زیات سپا خبرو کوم زه ایم ویجیټیرین زه ډیر زیات او مال ډیر خلک دا وایي بټ اټ از نو روش نو د نه مطلب ملاو شي پرېږدم نه سکوټ لاړ شم بیا خو ته مطلب یو سکوټ لا یو پېښور ته او الته کله سبزی خبر وکړه نه دی لایک دا سوای دا چی وای او صحیح الته سارم غرمه هم رور ما شام هم بای غوښه ده نه نو سکوټ ته لاړ شم څه زبردست ما دوستانو سره روش ته زو کلات ملات در چکر او دی هغه خپل خوراکي کو او پېښور کې ایز یوزوال چرسی کړای نثار شو دانو شو در سره وټی کې یونیورسيټي ټاون والا څه هغه دی دا کیفیز دا نو چالت ورسم بیا چانس نه مس کوم چې دلته راسم اسلام آباد کې بیا خیال کوم بار کانې ډېرې کمې خورم نو زه هم چې مطلب کورس ساده خوراک دیټس فاین صحیح ډېره زیاته مننه سراله پروګرام ته تاسو غوښنه ځوانان خلک چې هغه د خپل سیمې نه راوتی دي نه صرف داسې ایز ا ماډل ایز ان اکټر تاسو کار وکړئ ایز ا موټیویشنل سپیکر چې تاسو کوم کار کوئ او تاسو کوم ایم دی د راتلونکو خلکو د ځوانانو د پاره ځکه چې دا راتلونکو څنګه تاسو ویل د ځوانانو دی صحیح ده او هغه به دا وطن مخ ته وړي نو د اوغو سلامت تاسو هم ډیر مننه ما تاسو 10-15 کال مخکې دلی وم داسې ولې او سم داسې او مخته بم داسې ان شاء الله ما ته چی لیدلی ولا ما داسې په کوټی کې ما خپل تاسو یو ډراما الته شوټ ته راغلی و سالته مال دی نور ما ټي وي کې ډرامه د بنگړو لاسونه خو نه عباس صاحب والا ډراما نو عباس والا ډراما 15 کال چیرې کیږي زوی د غټ سره 9 کال کیږي نه دی عباس صاحب ډراما نه ولا یو بل شوټو نو دغه مخکې ما ست په چینل باندې کتلې اول د عباس ډرامې ته راغلی وم ام د بنگړو لاسونه او هغه نه بس 2013 کې راغلی وم اچھا هغه سور شال ډراما څه نه 13 کې I was in اسلام آباد اوکې نو زه اوله سیزه پروجیکټ راغلم کوټې ته دا واز لایک 2011 نو ما چې په ټي وي کې تللی و ډیر مخکې یو ار سټیل د سیم دا ډیر غټ خبره ده دا ډیره غټ خبره ده تاسو کیلکولیشن ټکی چل کیږي بالکل بالکل اوکې ثانک یو سو مچ لیدونکو اوس یو ورکو شان دماغ لو واپس را ستان کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشي او بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره اوس پروګرام کې ملمناسته چې هغه سوشل اکټیویسټي سوشل کارونه کوي د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هغه تعلیم چې نن سبا زموږ د هر علاقې د هر سیمې پرابلم دی او که موږ غواړو چې دنیا سره اوږه په اوږه قدم په قدم مخکې ولاړ شو پرمختګ وکړو نو تعلیم ډېر ضروري دی چې په هغې باندې فوکس شو دوی د هغې باره کې هم ډېر زیات هلې ځلې کړي دي د هغې نه علاوه هغوی ډېر ضرورتمند چې کوم ماشومان دي کوم اکثره کورنۍ کې ماشومان داسې دي چې هغوی ته ضرورت وي د هغوی هیلپ آوټ کړي د هغوی سپورټ یې کړي څنګه سپورټ یې کړی دی هغه به سره خبرې کوو ما سره ناست سوشل اکټیویسټ سید ګیلانی جی ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه اساسو او اساسو پوره ټیم چې مال نن مقرره کړه چې زه خپل تاثیرات چې دی هغه د قوم سره شیر کوم ښه دا راته وایي چې تاسو خپل د سوات د کومې سیمې سره تعلق دی زه ډسټرکټ ملاکنډ سره یم زموږ کلی چې دی بټخیله ښار سره تعلق لرم ښه بټخیله ښه صحیح ده سبق مو بټخیله کې ویلی دی بیسیک ایجوکیشن چې دی بالکل ما بټخیله کې ویلی دی کرنټلی چې زه انوالو یم له انسټیټیوټ اف منیجمنټ ساینس پېښور نه MS روان دي زما په هیومن ریسورس منیجمنټ کې
ډېر ښه صحیح ده نو بیا دا راته وایي چې دا سوشل اکټیویټیز تاسو کله نه شروع کړو چېرته نه څنګه سوشل اکټیویټیز بیسیکلی کله چې زه بیچلر کې وم زما هغه ټایم نه سټارټ شو ما وکتل چې زموږ په سیمه کې زموږ په معاشره کې دنیا قابلان خلک دي خو هغه مستقبل چې تاریخ شي یا هغه ایجوکیشن پرې نو ډېر واړه وجوهات یا هغه سره فرست سمستر فیس نه وي یا هغه سره بوکس پرابلم نه دا ډېر مینر پرابلمز دي نو ما وی چې ګیلانی ستا فیملی دا ستا خپل ارننګ ته تور روانه خو هر چا د سنوي نو راځه یو قدم اوچت کا کستا په وړو کې شن خېګړه باندې لچا مستقبل حقيقي نو ولینا نو هغه ټیم بیا ما سٹارټ واغ 2015 نو اول کارم څه کړو هغه باره کې اول نه واقع دا چې د چیزو هاستل کې هم ماته یو فرند کالو کو چې ګیلانی سپ څنګه ټیک ټاک خبرې د سو شو چې یو فیمیل لا او دغه سبا نه بل سبا پیپر دی خو پیپر ته نه لاوټ کای مې ول نه لاوټ کو چې هغه فیس نه جمع کړي دغه ایجوکیشن ریکارډ زما سره سٹارټ زما په خپل هم ایگزام نو بس زه بټول حاصل باندې ګورم زما څومره کانټیکټ سول هغه سره زما سره ټیم کې س کیمرا وغیرہ هغه خرڅ کړه هغه ماستر سټوډنټ و او هغه زرت زرونګه فیس جمع کو بیا فیس څونه فیس هغه تقریبا و 36000 او زموږ سره ټیم تقریبا 1 ډے زموږ سره یو ورځ کې 36000 یو ورځ و 36000 روپیا هغه مونږه جمع کړي نو لکه نه پس چې ماته کوم سټیسفیکشن ملا شو لکه نه پس چې ماته کوم انرژي فیل شو نو هغه موږ ګرځو نو ماته اس کنه فیل شوی نو هغه چې ما سٹارټ واغستو نو بیا یونیورسيټي کې لکه مشهور شو پتی باندې بیا چا چې بکله چې بلای فیسي رزلټ وته څومره غریبانان چې وو نو ټول بس ما سره کانټیکټ کو چې موږ له چل وکړو موږ له چل وکړو او موږ ډیر زیات خوشاله دو ځکه چې موږ ته دواګانې ملاوي دي سپورټ مینه ملاوي او دا غي نه غټه خبر ده چې هغه سټیسفیکشن چې انر سټیسفیکشن انسان ته کیږي هغه ټول لوی خبره ښه اند داسې به تاسو سټوډنټ لایف نه د اکټیویټي شروع کو بیا به تاسو چې کوم خلکو د هیلپ نه ویني تاسو هم داسې ګرځیدې سټوډنټس نو پیسې را جمع کولی بیا داسې کار فور ایگزامپل زموږ سره یو کیس را شو یو سټوډنټ په هغه به حاصل فیس په سر نو ټیک شو نو ټول سټوډنټان چې الموست پور وي دومره هغه په خپل یو پاکټ منی هغه ته ملاويږي هغه کې هغه ټایم به تیریږي نه نو ما مرګ ورته وی چې نور هیڅ هم مکوي زه تاسو نه 700 روپیا نه غواړم کم چې تاسو ډیلی بیسس باندې سټینګز کوي جوس کوي وټ ایور اکټیویټیز کوي صرف مال دومره هم کوي چې 10 روپیا راکړي نو تقریبا 400 500 سټوډنټان مال به 10 راکړي چې 20 راکړي نو ما به هغه ته صرف دا میسج کوي چې بری 10 روپو باندې زموږ هیڅ هم نه کیږي ولې چې مستقبل به جوړیږي نو اک 10 روپو نه بونګ سٹارټ واغستو اول به خپل فرندز باندې بیا ما سټیټس ولګاو ټیک شو او هم داسې طریقې کار باندې ښه بیا باغ پیزا سره ټول کړو بس تاسو بیا به چاته ضرورت هغه سره بالکل هم داسې ها صحیح ده او دا راته وایي چې خپل کور کې مساس چې سورونه خويندې هغه کې څوک تاسو سره هیلپ کوي یا سپورټ کوي بالکل زما چې کوم فیملی زی زما کوم کزنز څوک په جاب باندې ایون زما چې کوم سینیئر بیچ فیلوز زموږ د ډپارټمنټ ایون زموږ ټیچرز هر سړی چې د خپل وسره کوي زموږ کوم سټوډنټس هغه 1050 راکوي کوم ټیچرز چې دی هر چا منتلی انکم لک سی وای څوک 500 راکوي چې سر چې خیرات زکات وي هغه مونږ لراکي هم دغه طریقه کار چې همدغه طریقې سره تاسو مخکې ځئ بالکل مخکې ځئ تاسو په صرف هغه علاقه کې دغه کړی د سینجیو دیم جوړه کړې ده که نه بس کله چې زموږ د فیم ملاو شو او خلکو پیژندو نو بیا موږ ووایو چې ډېر ټرانسپیرنسي راشي او د لپاره یو فل ټیم پکار ځکه زه په خپل باندې سټوډنټ زما په خپل دنیا کارونو نو لغه ما ګیلانی فاونډیشن بنیاد کې خو هغه کې ما ټرست ورتي کسان د ځان سره واغسته چې بیا به فار ایگزامپل یو ډونیشن کلیکشن به موږ هغه 4 ډیز اغستې نو بیا څنګه ټیم جوړ شو هغه به میکسیمم 2 ډیز 1 ډے باغسته نو هغه نو لغه سره سره بیا چې موږ کله ټیم جوړ کړو نو الحمدلله موږ مختلف یونیورسيټي کې 60 پلس یونیورسيټي ګریجویټس چې هغه باندې موږ سبق وي هغه کې ټول نه زیات خوشاله خبره ده چې هغه کې زیات تر چې دی ګولډ میډلیسټ دي ماشاءالله نو دا صرف 60 سټوډنټس موږ چې دی هغه نه دي ګریجویټ کړي بلکې موږ 60 فیملیز ګریجویټ کړي دي الحمدلله ډېر ښه نو بیا دا چې تاسو کوم فاونډیشن دا جوړ کو پدې کې اوس بازار خبر ده چې په لوی سطح باندې به کار کوي کنه نو دې کې څونه ممبرز دي تاسو سره
او اوس تاسو ډونیشن څنګه کیږي تاسو سوشل میډیا باندې اکاونټ لري س پیج لري تاسو چې ترانسپیرنسي ډیره زیاته ضروري ځکه دا سوشل ورک حواله سره چې کلم سو خبره کینو خلک و تریر خنو ګوري اغه دا و چیر دا خو پیسې راځي د ځان لالي دا شیزونه لري نو دا د ترانسپیرنسي خبرو کنو دا تاسو څنګه ممکنه کړی دا زمونږ ترانسپیرنسي باول کې مشکلات فی ځکه چې انفورچونټلی زموږ سوسایټي کې څوک همیشه خکار کې نه هر سړی دا وی چې په دې کې د رسل لاشته بالکل با سوشل اکټیویټیز جو څومره هم کوم باغ زما لالشته لالچ زما سره زما سټیسفیکشن اولنه خبره دیمه خبر در مونږ چې یو کیس واخلو یو مریض کیس دی هغه د اپریشن ضرورت دی هغه د میډیسن ضرورت دی یا چاته خوراک ضرورت دی نو موږ اکسته دا نه وایو چې خامخه اوکې زه خپل کوشش کوم کوشش زمونږ سی وی مونږ یو پیراګراف ولیکو اردو کې ولیکو انګلیش کې ولیکو هغه خپل فیسبوک سټیټس باندې ولګو په واتس اپ ولګو زموږ ممبرز دي موږ ته کوم ډونیشنز راځي فار ایگزامپل تاسو مونږ ته 500 روپیس ولیکله نو تاسو مونږ نوم دې مونږ هټ کو تاسو ان اس نمبر زتر ایزی پیسا یو ډیر خطر قدا هغه به سټیټس باندې ولګو چې مونږ ته دومره پیسې راخلي نو که څوک بیا جسټیفیکیشن وغواړي منه مخه ته پروتي دې مکرداري چې مونږ چا سره بیا هیلپ کو هغه به دې کار باندې کوي چې لاغه کم سلف ریسپیکټ موږ لاغه ډیر زیات خیال ساتو الحمدلله موږ چې څوم چاته ډونیشنز کړی دي بیا هغه ته پته لري چې دا پیسې ته کم څنګه راغلي دي ځکه چې دنیا کې چې بیا اوسېدو لپاره ضرورت هم دي سلف ریسپیکټ هم دي او بیا سټوډنټس چې څومره هم دي او فار ایگزامپل زما چې کوم ډونیشن به کلیکټ کړل نو ما به هغه په خپل باندې نه ورکول هغه چې به کوم کلوز فرند هغه ته مې هند اوور کړی ټرست باندې هر څه چلیږي هغه ته به هند اوور کړی ځکه چې سبا هغه په سوسایټي کې ژوند تیری نو د تاسو پیج سره س اکاونټ سره زما خپل افیشل پیج دی ګیلانی فاونډیشن باندې په فیسبوک باندې پروت دی هغه باندې زتر موږ څومره کیسونه وغیرہ هغه باندې اپلوډ کوو او هغه به تر باندې زموږ سره بیا خلک رابطه ساتي تاسو د ایجوکیشن حواله سره د ایجوکیشن حواله سره دغه د سټوډنټ لایف یا سټوډنټ لیول خلکو سره هیلپ کړي کنه ماشومان هم دي ځکه ځینې پکچرز لګیم ګورم او د سکول دغه ګورم چې شته دا چې 2017 کې یو ارګنایزیشن سپیډو منوم باندې هو کله هغه زما هلي زلی ولید نو هغه ته زمونږ او هغه ایم تقریبا یو شان دي کو نو هغه ځان سره اٹیچ کوم ایز ا ټرینر نو هغه کې څنګه کار و 5 سال سے لے کر 11 سال تک کے جو بچے اسکول نہیں جاتے وہ کیوں نہیں جاتے نو باغې باندې اونګه مختلف کمیونټیز تلاړو مملکن کې لاړو لری سیمو تلاړو لاهر مشران سره خبر کړه چې وجه صدا هغه چې کم یا هغه ته کوم غلط فهمي ول ایجوکیشن مبارک یا ګرلز ایجوکیشن مبارک هغه به مونږ لړکړه لاغو په مدد سره لاغو کوم ماشومان چې وو هغه مونږ سکولونو کې انرول کړه دیم نمبر خبره لاغو به وجه باندې به مونږ ته کم ایجوکیشن سره حواله سره کم مسایل په سکولونو کې لا صفاو بو د واشرومونو هغه باندې مونږ کار کوو هغه باندې مونږ پروپوزل ولیکلې ګورنمنت سره مختلف ارګنایزیشن دریم نمبر کوم ایشو چې ماشومان لپاره دوسری پروګرام یو ماشومان لپاره کېل کود سامان مونږ پرووایډ لبي وکي لبي وکي مره سوابيانو لوبي وکي سوابيوالو لبي وکي خب دا راته وایي چې دا تاسو اکثرا ډیرو ماشومان سره هیلپ هم کړی دی یو خدای د سکول ایجوکیشن دی حواله سره شو کنه اسی نور سره هیلپ تاسو د ضرورتمند ماشومانو د ضرورتمند ماشومانو هیلپ موږ داسې کړی دی چې کم پاکستان کې اولنې سکول هغه مونږ کولا کړو زموږ سره کوم مرګره یو اغاز فاونډیشن سره موږ په پېښور کې کم چې د سټریټ چارج چې هغه مور خپل نه کنوینس کړي چې څنګه ماشومان سو په کارخانو کې کار کوي سوک سکے دا ول پرنګ سیکنډ ټایم سکول کولا کړو 2009 کې باغ په سیکنډ ټایم کې څومره ماشومان براتله هغه ته مونږه کم بیسیک نالج چې دی بیسیک یا ات لیست خپل سلیکلی از دوی لستلی شو بالکل دا به څنګه خلک او لکه څومره مونږه ټیچرز چې هغه څنګه دوستانو شي او هغه به فری اف کاست ورکو هغه کې دا نو بس زموږ کم بیٹک په کور په هغه کې ماشومان را غونډې ده هغه په کم بیسیک نالج دی چې هغه روزمره ژوند به تیر کی هغه ته مونږه خایو صحیح ده د کورونا په دی وخت کې هم تاسو ډیرو ضرورتمندو فیملی ته ځکه چې د کورونا پینډیمک د کووډ د وجنه ټول نړۍ چې دا متاثر شو صرف یو پاکستان خبره مونږ نه کوو صرف د پښتونخوا خبره نه کوو ډیر غټ ملکونه چې کم دینو هغه اکونومیکلی ډیزا ډاون شو دغه شو خو بیا زمونږ او تاسو سیمه چې زمونږ او تاسو ملک چې دینو هغه الریډي
خلک چې د کرایسس کې د اکونومیک کې دا سيزونه نو په دې کې بیا ډیر زیات ضرورت دی چې څونه ډیر خلک روزي څونه خلکو سره مرسته وکړي بیا بل خبره ده چې دا لاک ډاون دا کرایسس ډیر زیات ټایم د پاره لاړ کنه ډیر وګ ټایم د پاره لاړ نو اوس موږ ته دا وایي چې کله کله څنګه تاسو د خلکو هیلپ وکړو په کورونا کې کله چې کووډ سٹارټ شو نو باغه کې میډل کلاس طبقه چې دا ناغه خو هغه سفر شو لاغه سره لکم ډیلی ویجز په چا کار کو چا چې په دیاړې باندې کار کو هغه ډیر زیات متاثر شو څنګه متاثر شو فار ایگزامپل چې فروټس خرڅول چې په نور څه کارونه کول چې کله بازارونو باندې هغه فروټ څنګه هغه د ورځې دیاړې وګړه د ورځې لکه سهار به 500 روپیا وګړل ما خامې بچول رزق راو بالکل د دې سره یو ډیر غټ ټف سچويشن کریټ شو ذهني سټرس کریټ شو نو باغه کې مونږ کتل چې لکه نور هیڅ نشو کولای کم از کم د دوټه مریض چې دی ټیک ته الله ورکه هم وسیله جوړ شو نو څومره هم کمیونټیز څومره زموږ زما فرندز 10-12 فرند لاغو 10-12 فرندز دي هر چاته مونږ ریکوست کو هر چا د خپل وسه مطابق یا به موږ سامان راکو چا بل غړو ټیم راکو چا بل 2 درو چینو پیسې راکړي چا به کیلو وړ راکړه داسې به 10 ټپ مونږ راغونډو چا بل کیش پر پیسې راکړي بهر نه او په هر علاقې کې مونږ الحمدلله 600 فیملیز ته منتلی راشن ورسو 600 ځکه چې بیا به موږ وایو چې سب بیسیک نیډ په ټایم باندې پوره شي چې کله چې موږ دا سلسله سٹارټ کړه زما کوم منټور دی سہیل صدیقی صاحب هغه په اوس کې سٹارټ کړه د پېښور کې سٹارټ شو د امام ملکن کې سٹارټ کړه نو بیا نور هم کسان زموږ سره مرګري شو او زه د پاکستان قوم ډیر زیات شکریا کوم چې په دغه څخه کې هر چا کوشش کړ چې خپل نوړای د بل سره نیمه کړی ده ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ تاسو ډیر نیک کار کوئ او تاسو خدای کامیاب لري تاسو په خپل هم ایز ا سټوډنټ سره خبر ده چې سبق وای نو دونه ټایم وباسه دا سوچ دا احساس دا ډیر لوی خبره چې تاسو احساس وي کامیاب اوسئ تاسو هم او تاسو ملګری هم ډیره مننه ثانک یو او دې سره لیدونکو اور کوډ شاندمالو واپس را ستان کیږو په خیر پښتونخوا ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ د بریک نه وروسته زه به د خپل چې دا کپ راوالم او واقعا سهار چې خلک د داسې ځوانانو سره ملو شي چې هغه واقعا د دې سیمې د خپل وطن د لپاره چې کوم دی کارونه کوي چې په هغه باندې سړي ویاړي هغه باندې سړي یو پوزټیو انرژي یو موټیویشن وته ملاويږي نو هغه کې بیا زموږ سره سلمان خان و چې هغه د سواد د سیمې سره تعلق او هغه چې کوم ډاکومنټریز چې کوم جوړ کړي ول په هغه کې د نړۍ د پاره دا چې پاکستان کې هم ډیر پوتنشل لري د دې حواله سره چې کوم د وایلډ لایف حواله سره په دې باندې ډاکومنټریز جوړ شي دا چې پلیټ فارم نشته دا چې دومره فیسیلیټیز نشته لیس فیسیلیټیز سره هغه دومره خکار کړي دي او لګیا دي لا کار کوي به دا هغه نه علاوه کومه او تاسو وګورو چې موږ سره د کوټي د لوړ لای څخه چې کوم دی زیدان خان چې راغله او هغه ایز ان اکټر ایز ان ماډل چې کوم خپل کار کړي دي دا هغه نه علاوه چې هغه بیا خپل ژوند یو ډیر زبردست کار شروع کړی چې ایز ا موټیویشنل سپیکر چې هغه راغله او هغه موږ تاسو چې موټیویشنل سپیکر ولې ضروری دی هغه موږ ته څه یقینا موږ څه زده کوم ډېر ښې خبرې صحیح ده او بیا ظاهره خبر ده چې زموږ بل ځوان مېلمه چې دلته راغلی او چې ایز ا سټوډنټ هغې د خیر ښېګړې کارونه شروع کړي او هغه دا وایي چې لکه د دې کې زما یو لالچ دی هغه دا دی چې ما ته دې کې سکون میلاویږي او هغې موږ ته دا شي چې د څونه لکه 60 خلک چې کوم دي هغه ټوکې نه دي نن سبا خلک د یو سټوډنټ یا یو کس باندې سبق نشي ویلی 60 خلک اګریجویټ کول هغې سره هیلپ کول دا او بیا د خیر ښېګړې نور کارونه ماشومانو اولي سره غیر خبرو کې که تاسو دا پروګرام میس کړی وي شروع کړي نو پلیز تاسو زموږ د هم پښتون یوټیوب چینل چې دی هغلته لاړ شئ او د په خیر پښتونخوا دغه اپیسوډ تاسو وګورئ نو واقعا چې زما غوندې به تاسو چې خلک ډېر ډیموټیویټ چې دی سم ښه نشته دی څوک هم ښه نشته دی څوک هم ښه کار نه کوي نو ښه کار هم کېږي ښه خلک هم شته دی ځکه خو دا دنیا آباده ده نو همدې ښې خبرو سره غواړم تاسو نه اجازت انشاءالله که ژوند خیر بیا به انشاءالله په هم پښتون په خیر پښتونخوا کې له تاسو سره لیدل کتل کېږي په لوی الله مو سپارم د الله په امان